سلامونه ارشد خان یم. په دې وخت کې موجود یم په ټل بازار کې. د پاکستاني عوام د اګست میاشتې پوره داسې انتظار کوي لکه څرنګه چې اخترونو ته انتظار کوي. د اګست میاشت شروع شوې ده. پوره په پاکستان کې د 14 اګست تیاری د پوره زور شور تیاری چې کوم دي هغه جاري دي. خو دې پېرې چې د کوم د 14 اګست خوښي ده هغه سیوا شوې ده. ولې چې پاکستان د انډیا ته کوم شکست ورکړو هغه داسې شکست ورکړو چې انډیا یې پوره په دنیا ته چې کوم دی هغه کړې وه، ښودلې وه چې موږ هم کولی شو. نو په دې په حوالې سره په ټل بازار کې هم مختلف سټالونه لګېدلي دي چې په هغه کې کپړې دي، بیجونه دي، ټوپۍ دي. خلک راځي او دغه 14 اګست پوره تیاری کوي. په دې په حوالې سره موږ یو دکاندار د هغې سره هم خبره کوو چې په دې حوالې سره څه وایي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ټیک ټاک. درته ووایه چې دې پېرې چې کوم تاسو د دکان جوړ کړی دی دې څه داسې بل قسم ته رنګونه مو ورکړي دي، وجه څه ده، څه خبره ده؟ اصل کې ارشد بھائی خبره داسې ده چې دا ځل خو 14 اګست موږ ته پکار دی چې یو په ډبل یې معنا وکړو. نو دا سامان هم که تاسو وګورئ پوره دکان ما سجاو کړی دی، هم صرف د دغې د وجې نه چې ګوره یو خو تاسو ته پته ده چې د چا نه څه د ټولې دنیا نه څه پټه نه ده چې انډیا ته کم شکست موږ ورکړی دی. د هغوی غرور چې کم و هغه مو په کمې طریقې سره په حق کې میلاو کړی دی. نو ګوره یو خو ازادۍ چې کم ازادي خو هسې هم د الله طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی. نو اوس دا ځل مونږ ټول پاکستان ته دا پکار دی چې هغه خوشحالي چې کومه ده یو په دوه ګونه باندې مناو کړو. نو له دغه وجې مې چې کوم دی د ډیکوریشن سامان چې کوم دی هغه مې هم یو په دوه سیوا راوړی. د خلکو تیاری څنګه دی؟ هغه راځي سامانونه اخلي نه اخلي؟ بالکل ارشد بھائی راځي، دنیا خلک راځي، ماشومان راځي. دا که اوس هم تاسو کتی شي چې ماشومان لګیا دي خرید و فروخت چې کوم دی شروع دی راځي. بس ماشومان دي څوک ګګرۍ اخلي، څوک کپړې اخلي، څوک ټوپۍ اخلي، څوک رومالونه اخلي، څوک څه شی اخلي. دنیا ماشاءالله ډیرو خلکو داسې دي چې سامانونه ځان ته اغوستي دي. او څه چونکې 14 اګست کې لا ورځې شته څه خلک اوس هم را روان دي او بس دا د 14 اګست تیاری دپاره چې کوم دي سامانونه اخلي. تاسو خپل پلانینګ شته 14 اګست پوره تیاری دې کړې ده؟ یاره انشاءالله ضرور پلانینګ مو شته دی او ښه پر امنه طریقې سره کوشش مو دا دی چې چېرته یو ټور باندې لاړ شو په ښه طریقې سره 14 اګست مناو کړو. په اخره کې عوام ته یو پیغام ورکړئ. پیغام مې دا دی ټولو پاکستانیانو دپاره چې ښه وخت تېروئ، 14 اګست په ښه طریقې سره مناو کوئ. او ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو داسې کار کوئ چې لکه اور سپیډینګ مه کوئ، سپیډونه مه وهئ ځکه چې اکثر د خوشحالۍ په مقام باندې هم کله ناکله داسې حادثې مخې ته راشي چې پکې اکسیډنټ وشي، خوشحالي چې کومه ده ټوټل خرابه شي. نو د خپل ځان به هم خیال ساتئ، د خپلې فیملي اورال د ټولو پاکستانیانو ډېر ډېر خیال ساتئ. جی بالکل. دې پېرې چې کوم د خلکو جذبات ده چې کوم دې پېرې تیاری دي هغه دوګونه شوي دي. جی